ډیر مختصر دی محترمو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا زما او ستا مور جانا عائشه صدیقه تپوس کوي. زموږ د مسلمانانو مور څوک؟ عائشه صدیقه کائنات صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنها چې د پر د اسمانونو نه سپای راغلی و. لوی شان دی. اگر چې روافض هغه پورې خندنې کی ظالمان ښا ډیر روافض داسې شتا، بلکې د روافض خو دغه نظریه ده هغه وی صرف 5 تن پاک. روافض وی 5 تن پاک چې بس په صحابو کې دا 15 تن دي. مونږ وی صحابه کرام ټول پاک هی پاک. خبره پوښی کنه صحاب ګور درې خبرې داسې دي غټه کنه په دې به مسلمان د چا سره کمپرومایز نه کوي. یو عقیده د توحید ده چې تا ته څوک خیر دې مړه د توحید پکې م بیانوا او داسې هم ساده ساده خبرې وکاو کنه او بس دوستی به یو ځای به چلیږو نه جی کما سره زه یو کنه ہٹ کر چلے وہ ہم سے جنہیں سر عزیز ہو ہم سر پیروں کے ساتھ کوئی سر پیرا چلے پا ایمان او پا توحید باندے نو کمپرومائز. او دویمه خبره ختم نبوت دی. کتاره سړی خیر دی مړه دا قادیانی دی دلته به عہده ورکو دلته به داسې شي او دا به شي خیر دی بس نظام دی چلیږي. با یادو ساته په ختم نبوت چا سره کمپرومایز نه. خبره مو ذهن علی محترمو. او دریمه خبره په صحابه کرامو باندې چا سره کمپرومایز نه چې خیر دی جی زب عثمان غنی باندې بدر دویما زب امیر معاویه باندې بدر دویما زب په پلان کې صحابي بدر دویما زب صحابه کرام نه منم. په کتابونو کې لیکلی یو که وسمه وشو د پیغمبر د روزي د خوانه به دو بوتانو باسم یو ابوبکر دی یو عمر دی الیاذ بالله. ډیر خلک تپوس کی دا روافض څنګه خلک دی. بهر المحترمو دغه یو ځان ته عنوان دی د روافض سره په لار زما او تاسو تک نه کیږي. ګوره ښا زموږ علماء لیکلي دي سره په پیند ډوډۍ هم نه خوري. روافض سره چې د صحابه کرامو سره دشمنی د پزړونو کې او یوازې دغه ګن پکې نه دی پر روافضو کې هغه ختم نبوت نه مني. روافض چې دي دا ختم نبوت نه مني. ظاهر کې هم او تاسو وایي هغه خپل 12 امامان غني غایبین معصوم غني. زمون عقیده دا ده لا نبی بعده ولا رسول بعده ولا کتاب بعده ولا معصوم بعده. د پیغمبر نارسته په کائنات کې بل معصوم نشتا. هغه خو نور معصومین غني نو په حقیقت کې د ختم نبوت هم قائل نه دي. نو چې څوک هم دغه خلکو سره مرګرتیاګانې او کمپرومایز کوي دا په غلطه دي. نو محترمو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام نے تپوس کیا اے دا اللہ حبیبہ دا غزوہ احد نے پتا سو زیادہ سختی راغلی و. غزوہ احد کی پیغمبر تا دیر زیاد درد و تکلیف رسیدلے و. دیکھو اویا جان نثار صحابہ کرام اغا شہیدان شوی دی. دیکھو سیدنا حمزہ شہید شوی دی. دای صحابه کرام چې دا غي د لاس شل شوی دي. بای صحابه کرام په دغه میدان کې کیمه پراته دي. ښا روغه ډوکم پکې نشتا. ځکه موږ وای په صحابه کرامو نو کمپرومایز. تراجر صحابه کرامو زندگی خو ګوره کنه ما در کتابخانه کې د صحابو په شان یو کتاب دی چې غنوم ته وګورم ګور دا اړه مې داسې مزه واخلي. اسد الغابه. اسد الغابه اسد جمع د اسد دا د زنګل زمریان دا نوم ډېر ناشنا نه دی. اسد الغابه صحابه کرام خو ډېر لوی خلک دی. نو محترمو په غزوه احد کې او یا صحابه کرام شهیدان حضرت حمزه سره ډېر زیات ظلم زیاتی شوی دی. دارنګي بعض صحابه کرام کیمه پراته دي. نبی علیہ السلام نے زمون مورجان تپوس کی د دې نه پتا سخت تکلیف راغلی وی او په طائف کې را باندې ډېر تکلیف وخا